السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د پاکستان کرکټ ټیم حواله سره به تاسو څخه خبرونه کتلی وی چې د پاکستان کرکټ ټیم څلور 15 کلاډیان دي چې هغه په انډیا کې نه جوړه شوی دي. څنګه چې بنگلور ته دی لاړه د انډیا سره چې کوم میچ هغه نه پس دی روان میچ استرالیا سره دی او دغه میچ په بنگلور کې د انډیا په خار په بنگلور کې دی. بنگلور لتلو نه پس دی بیماران شوی دي. څلور 15 کلاډیان دي چې دغه په وجه باندې یو ورځ دی پریکټس هم کینسل کړی دی د بیماری په وجه باندې. اوس کم کلاډیان بیمار شو آیا هغه اوس ریکور شوی دي کنه کم ټیسټونه ولا شو. مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکيږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله په شاهین افریدي باندې خبرو کو چې شاهین افریدي انډیا میچ دوران کې هم وای بیمار او دا شاهد افریدي په سما نیوز باندې انټرویو دوران کې دا خبره ښکارا کړې ده چې شاهد افریدي د انډیا سره چې کوم میچ هغه کې هم تبه وا ټمپریچر او سینیم خوګی دا او مرایم خوګی دا د ما ور سره میچ نه وای مخکې خبرې شوی وي هغه د غرنګ ویلي هغه نه پس چې بنگلور لتلی شاهین افریدي دغه تبه نور هم زیاته شوی او ټمپریچر زیات شوی چې ټیسټونه ولکړي. شاهین افریدي نه علاوه فخر زمان عبد الله شفیق امام الحق دا کلاډیان هم د هم ټمپریچر شوی او تبه شوی وا چې بیا ټیسټونه کړي دي. ټیسټونه بلډ ټیسټ کرونا ټیسټ ټول ټیسټونه کړي. ټیسټونه کلیر راغلي دي او آرام کړي آرام نه پس ټیک شوی دي ریکور شوی دي. خو فخر زمان چې کم دی هغه ګوډه خو شوی ده د ګوډه د انجری په وجه باندې چونکه خبرونه دار اتل چې کې دی شي استرالیا سره چې کم میچ دی هغه کې د امام الحق په ځای فخر زمان شامل شي. فخر زمان په خپل انجری باندې کار کنټینیوسلی روان کړي چونکه میچ بل ورځ تر سبا هم نه دی بل ورځ په 20 اکتوبر باندې استرالیا سره دغه میچ نو کې دی شي. دا خبرونه راځي چې امام الحق ډراپ شي. امام الحق په ځای فخر زمان له چانس ورګي د فخر زمان د استرالیا خلاف مطلب ډیر ښه ریکارډ دی او بل فخر زمان سکور نه دی کړی نو امام الحق هم سکور نه دی کړی. امام الحق ډیرو خلکو لزکه په نظر نه راځي چې هغه نه د چا توقع نه وي او فخر زمان چې کله هم میچ کې ویني د خلکو ټولو سترګو فخر زمان لوي او چې فخر زمان سکور نه کړي نو بیا هر سړی د فخر زمان هغه پرفارمنس یاد چې فخر زمان نن بیا سکور کو فخر زمان نن بیا سکور نه کو او که امام الحق سکور نه کړي نو هغه چاله په نظر ځکه نه راځي چې داغه نه چا توقعات نه وي. نو کې دی شي استرالیا سره چې کوم میچ ته په دغه میچ کې فخر زمان شامل شي. نور چې کوم ریکوري شوی د ټولو کلاډیانو ریکوري شوی. شاهین شاه هم کمپلیټلی فټ شوی دی. عبد الله شفیق هم ټیک شوی دی. امام الحق هم ټیک شوی دی. د فخر زمان خو ته به نه صرف ګوډه خو شوی او د ګوډه چې کوم دغه انجری د هغه هم ریکور کېدو طرف ته روانه ده او که کمپلیټلی فټ وي نو بیا به د استرالیا خلاف کې دی شي. 100% لا شور خبره نه ده خو 50-50 خبره ده چې د امام الحق په ځای به فخر زمان د استرالیا خلاف په سکواډ کې شاملېږي. تاسو سوای چې آیا دا فیصله ټیک ته د فخر زمان په سکواډ کې شاملول پکار دي کنه امام الحق ډراپ کول پکار دي کنه. تاسو دې حواله سره خپل رائے ضرور شریکئ ځکه د امام الحق سره دومره غټ پرفارمنس نشته دی. ایشیا کپ کې هم فخر زمان کو سکور نه کړي نو امام الحق هم نه کړي. بل شاهین افریدي ک فټ ویو کنه وی دی به گیم کوي. دغه شاهین افریدي په ځای بل بالر وسیم جونیئر دی. وسیم جونیئر دی نه خلیجی نو به چې اشتو نه په میچ کې نو به سلیکټ کول سره پاره او کچر دی شاهین افریدي باندې ریسک نه خلی نو شاهین افریدي به کمپلیټلی د ورلد کپ نه بار کیږي نو اله به زمان خان له د شاهین افریدي په دې چانس ملاويږي. نو دیږي کې هم د چې کم سلیکشن کمیټي د یو غټ پلان ډر کړی دی. وګورو براتون کې ټیم کې کچري د شاهین افریدي ریکوري کمپلیټلی فټ نشو نو پاکستان ټیم له مسلې جوړې دي شي. بل د شاداب هم پرفارمنس د غرنګي دی نو شاداب په ځای کې دی شي. اسامه امیر شامل شو خو شاداب چې کم دی وایس کپتان د بابر اعظم په خله باندې کړی شوی دی چې بابر اعظم ویلي چې شاداب د ټیم وایس کپتان نو وایس کپتان بیا ډراپ کول هم نشي. نو دغه ځکه هم د شاداب چې کومه مسله ده هغه هم فارم کې نه دی هغه رنګ پرفارمنس نه ورکوي چې څنګه توقعات دي په میډل اډر کې. نو ګورو که چاچا افتخار دی هغه سکور کوي. بل انډیا خلاف ډېر بدقسمتۍ ډېر غلطه وټ شو. وګورو براتون کې چې کوم میچ ته پاغي باندې بیا میچ نه پاس ډیسکشن کوو کلاډیان چې کوم دي ټیک شوی دي. صرف د فخر زمان انجری ده اب هم ټیک شي ورځ دوه کې ځکه میچ بل ورسته دي نو میچ ته اویلیبل وی فخر زمان هم وګورو بچي چې کوم سلیکشن کمیټي ده هغه یې په سکواډ کې ورشي کنه. دا اپډیټ سو ډېر زیات مننه جی. والسلام.